بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سورة الفرقان مکی سورت تی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہجرتنا اڑاندے نازل شوی دی. دا سورت پہ اعتبار دا ترتیبی قرآنی سرا پنزیشتم سورت تی. دا نازل دو پا لحاظ سرا دا سورت دو سلوی اختم نازل شوی دی. پا دی سورت کی شپگ رکوعات او یا آیتون دی. دا سورت چونکہ مکی دی پا مکی سورت کی دری مضامین توحید اللہ جل شانہ، رسالت دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دا مرگ نباد زندگی اخیرت بیانی. دا سورت مکی دی دا دری قسمہ مضامین با دی سورت کی ذکر کی گئی. دی سورت دا مخ کی سورت سرا ربط او مناسبت دا دی چی دا مخ کی سورت پا آخرہ کی دا اللہ پاک دا توحید دلائل عقلیہ بیان شو، او دا دی سورت پا شورو کی اللہ پاک دا توحید دلائل عقلیہ ذکر کی گی. یا دا مخ کی سورت پا آخرہ کی دا مومنانو صفات بیان شو، او دا دی صورت پا آخرہ کی وہم دا مومنانو صفات بیان شو. یا دا مخ کی صورت پا شورو کی دا قرآن کریم صداقت بیان شو، دا دی صورت پا شورو کی ہم دا قرآن کریم صداقت بیانی گی. صورت چونکہ مکی دی پا مکی صورت کی مشرکانو دا مکی سرا واسطہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مشرکانو دا مکی اعتراضات او داغی جوابات پا دی صورت کی عموماً ذکر کی گئی. پا دی صورت کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت بیانی گی. مشرکان و کافرانو چی پا نبی علیہ السلام کم اعتراضات کول کمی بھی ادبے کولی دا حقی جوابات ذکر کی گی. دا سو پیغمبرانو واقعات مختصراً ذکر کی گی. دا غین بعد دا منکرین و انجام او دا مومنان صفات اللہ پاک بیانی او دا مومنان و نتیجہ اللہ پاک پا دی صورت کی ذکر کی. دا صورت پا اولنے رکو کی دا قرآن کریم صداقت بیانی گی. دا اللہ جل شانہ دا توحید دلائل عقلیہ ذکر کی گی. نفی دا شرک چی کافران دا اللہ سر شرک لٹی دا غین نفی کی گی. دینا علاوہ دا کافرانو چی دا قرآن کریم مخالفین یو دی قرآن کریم مخالفینو دا غی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن مخالفت او داغی انکار کی. کافران بوی دا قرآن دی پیغمبر علیہ السلام دا زان جوڑ کردی دی دیکھ و سر نور چا مددم کردی. اللہ فرمائی دا دیر ظالمان دی دیر دروغ ہوئی. بیا دی کافران بوی دا قرآن دا پخوانو خلقو قسی دی. اللہ جل شانہ دا غیرت کئی چی دا مان نازل کردی چی پپٹو پخکارا پاسمانونو او پزمکو پٹولو بانی زما علم. بیا بچکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا جن تیرولو نو کافرانو یو اعتراض پا نبی علیہ السلام باندے دا کو چی دا منتسنگ پیغمبر راغلی دی دیکھو خوراک سکاک کئی او دا سنگ پیغمبر دی دیکھو بازار تمزی پکار دادا چی منتا پیغمبر راتلی ناغا فرشتہ راتلی او پکار دادا چی دبان یو خزانہ راغلی بی یا دا پاری یو باغ ہوئی چی دا غین خوراک کولی دی بازار تا دی خپل کاروبار کئی
او زمون د انسانانو په شان جون تیری نو بیا به دي کافران وی نو دوستاخی به کولا نبی کریم صلی الله علیه وسلم به یادو چې دا سړی دا نعوذ بالله په د باندې جادو شوی دی او دا خبره د جادو دی تاسو د تابعداري مکوئ. الله جل شانو فرمایي تبارك الذي نزل الفرقان ډیر وی شان والدی یا برکتناک د غزاد نزل الفرقان چې نازل کړی دی قران کریم چې فرق راولي په مابین دا قو د باطل کې علی عبدی په خپل بنده باندې ليكون للعالمین نذیرا د پارادیشی د پارادی چې دیشی د خلکو د پاره يرون کې د الله پاک د عذابونو نه الذي الله پاک غزات له ملک السماوات والارض جد پار بادشاہی د اسمانونو د زمکو دا ولم يتخذ ولدا او ندین ول الله پاک بچی ولم يكن له شريك في الملك او نشته د الله پاک سره څوک شریک په بادشاہي کې وخلق كل شيء فقدره تقديرا او پیدا کړی د یو څه پس اندازه کړی په اندازي کولو سره ټول دنیا الله پاک پیدا کړی او الله جل شانه ته معلوم دي چې څومره اندازه مې پیدا کړی واتخذوا من دونه او نیولدي دي کافرانو سوا د الله پاک نه له تندا سے خدایان لا يخلقون شيئا چې سيزن شي پیدا کولی وهم يخلقون دي پخپلم پیدا کړی شوی دي ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا او د دوی دا خدایان مالکان ندي د خپل ځان نه د ضرر لري کولو او د پیدي حاصلولو ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا او دی مالکان ندی د مرګ او د جن او نه د پاسې دو د قیامت نه بعد د اختیار ټول د الله پاک سره نو مشرکان او کافرانو د الله پاک سره شریکان جوړ کړی دي حالانکه دا شریکان چې دوی عبادت کوي دوی غي ته سجدي کوي او دا غین غواړي او خپل ځان د پاره مشکل کو شو حاجت روا غني هغه د خپل ځان د پاره ضرورت پوره کوونکی غني هغه د خپل ځان د پاره خدایان غني دا عبادت کوي هغه ته سجدي لګي کاغه پیران دي کاغه قبرونه دي کاغه بزرگان دي کاغه پیغمبران دي کاغه فرشتي دي او چې دا مشرکان یا عبادت کوي نو په دې شرک د دوی هیڅ قسم فایده نشتا او د دوی دا خدایان په خپل باندې ځان د پاره د سمالکانم ندي چې دا مالکان ندي دی بیا ولید الله پاک عبادت نه کوي او د خپل غیر الله عبادت کوي عبادت خاصه خدا وندي دا د الله پاک سره خاص دي چې بنده به صرف د یو الله پاک عبادت کوي وقال الذين كفروا او يا کسان چې کافران دي ان هذا الا افك ندي دا قران مگر دا دروغ دي افتراه چې دا پیغمبر علی السلام جوړ کړی دي د ځان وعانوا علیه قوم اخرون او د سره مدد کړی دي د قران په جوړولو باندې یو قوم بل فقد جاءوا ظلما وزورا فتاقي سر دي راتګو کو په شرک باندې او په بهتان باندې یو خوا دي شرک او بل خوا دي الزام لګي چې دا قران دی پیغمبر علی السلام د ځان نه جوړ کړی وقالوا او ویدا مشرکان کافران اساطیر الاولین اکتتبها د دروغ قصې دی پخوانی اکتتبها چې د پخپل لیکلی دي فیتملا علیه پس دا لستل شي په د باندې بکرتن په وخت د سحر کې واسیرن په وخت ما خام کې قلت فرمای انزله الذي الله پاک نازلی دی لرا الله پاک اغزاد یعلم سر فی السماوات والارض چې پیجنی پټو سيزونو لرا پاسمانونو پزمکه کی انه کان غفور الرحیم بیشک الله پاک دی بخون کې مهربان
وقالوا او ویدا مشرکان کافران ما لهذا الرسول سشوی دی پدی پیغمبر علیہ السلام یاکل الطعام دی خډوډه خوې خوراک کوي ويمشي في الاسواق او دی ګرځي په بازار کې لولا انزل الیه ملک ولنشي نازل ولید دی نبی سرا فرشتہ د تصدیق د پاره فیکون معه نذیرا پچشید د سرا نذیرا يرون کی او یلقا الیه کنز یا ولن شرا غرزولی پدی پیغمبر باندې خزانه او تکون له جنت یا شر د پار باغ یا کل منها چې دی داغین خوراکین دی بازار ته ولیزي د سر خپل خزانه ولی نشتا وقال الظالمون وی مشرکان ان تتبعون تاس مسلمانان صحابه تابعداري نکوي الا رجلا مسحورا مگر دا غسړي چې پاغ باندې جادو شوی دی انظر تو ګورا کیف ضربوا لك الامثال دې څنګه بیانې پیغمبر علیہ السلام استاد پر مثالونه فدلوا پس دی گمراه دي فلا يستطيعون سبيلا پس دی طاقت نه لري د نه غلاري د حاصل ولو د هدایت فمخی رکو کی د مشرکانو کافرانو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې اعتراضات او شبهات بیان شو اوس په دې رکو کې هم د دې مشرکانو کافرانو شبهات او داغي جوابات ذکر کی کافرانو دا مطالبه کا چې د نبی علیہ السلام د پاره دی وی خزانه دی وی د پاره دی باغ وی الله پاک فرمای زما که خوخه ما بدل خزانه او باغونه ارس ورکړي خدای الله پاک خوخه نو چې الله پاک نه دی ورکړي دا مطالبه کول ستاسو بي ځای بلکې دې چې دا مطالبه کوي انکار ساده نبوت نه کوي دا ځکه چې دې د جهنم نه انکار کوي او دا جهنم موږ جوړ کړی د دې مکذبینو د پاره دی بیا په جهنم کې د کافرانو سختی ذکر کی کله چې دا کافران دا جهنم د لری نه اوویلی نو د دې جهنم د پاره به د غوسی اوازونه شور وي دا جهنم به د ډیر ګرموالي د وجن اوازونه کوي او کله چې پکې دی وګرځول شي دی با تړل شي او دی به وګرځول شي دی په دغه وخت کې د ځان د پاره مرګ واړي چې موږ مړ شو د عذاب نه بخلاص شو دی تبا आवाज شي په یو پیرا مرګ باندې نه سل پیری ډیر مرګونه غواړي خو ګره پیدا نه درکې ځکه جهنم کې مرګ نشته ابي الله پاک د جنت او د جهنم تفریقه ذکر کړي پیغمبر علیہ السلام دی تو وایي چې دا جهنم ساز وخت دا خدي ک جنت ته همیشه والی هغه خدي جنت د مؤمنانو ټکانه او جهنم د کافرانو ټکانه اوس پکې کم یو خدي خدا ظاهر ده جنت خدي زکه دا د نعمتونو زیری او بیا چې کله د قیامت ترسي د مشرکانو کافرانو خدایان هم حاضر کړي د دې کافرانو د خدایان الله پاک بدینه تپوس کی چې زما دا بندگان تاسو گمراه کړو چې دوی شرک کړو کفر کړو د دوی د معبودان باطل بو چې الله موږ د پاره خدا مناسب نه چې دې موږ بیلاره کړو خدای دې ته دنیا نعمتونه ورکړو دې په خپل باندې مجرمان اسیا دې منګه او بیا د مشرکانو کافرانو د خوراک سکال په نبی علیہ السلام د اعتراض جواب الله ذکر کوي چې د نبی علیہ السلام نو وړاندې موږ څومره پیغمبران لګلو هغه هم خوراک سکال کو بازار ته تل خپل ضرورت نو نبی علیہ السلام تعالی پاک تسلی ورکړي نو فرمایي تبارک الذی
برکتناک تی اغزاد انشاء جعل لك خیرا من ذالک کچر غوختی وی گرزولی وی استاد پارا خیرا من ذالک بہتر دی سیزنون دا کافران چکم غاڑی جنات باغنا تجری من تحت الانہارو چی بہیگی بالاند داغین نہرنا ویجعل لك قصورا او بگرزی اللہ پاک استاد پارا او گرزول بے استاد پارا قصورا بنگلی بل کذبو بساتی بلکہ دا کافران تغذیب کی دا قیامت واعتدنا لمن کذب بساعت سعیرا امون تیار کری دا چاد پار چی تغذیب کی دا قیامت سعیرا جہنم ادار اتم من مکان بعید ہر کل چی اوینی دے کافران لرا دا جہنم من مکان بعید دل رزینا سمعو لها دی بووری دا کافران دا دی جہنم تغیزا غصا وزفیرا او شور وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا اور کل چی دی اغرز ولشی فدی جہنم کی دتنگ زینا مقرنین دی بطر لشیوی پتنگ زی کی بغرزو لشی دعو هنالک ثبورا دی برابلی پدا وقت دزان دا پارا مرگنو حلاکتنا مرگ بغواری دی تبویلشی لا تدعو اليوم تاس مغواری ننوز ثبورا واحدا یو مرگ ودعو ثبورا کثیرا تاسو غواری حلاکتنا دیر قلتو فرمایا ذالک خیر آیا دا جہنم خدی ام جنت الخلد التي وعد المتقون یا جنت دامی شوالی چی وعدے کڑل شویدہ دا متقیان سرا کانت لهم جزاء و مسیرا دا جنت دی دا مومنان دا پارا بدلو ٹکانا لهم فیا ما یشاؤون خالدین دی دا پارا بوی پا دی جنت یا غسچی دوی اغواری دی با ہمیشی پا دی کی کان علی ربک وعدا مسئولا دا وعدا دا ربستا وعدا مسئولا چی تپوس کرلی شوی دی یا دا دیب تپوس کولی شی ویوم یحشرهم او پاغرت سراجو مکی اللہ پاک دوی دا عبادت کو ان کی مشرکان وما یعبدون من دون اللہ او دا دی کافران خدایان چی دی عبادت کی سوا دا اللہ فیقول پس اللہ پاک با فرمائی اانتم ازللتم عبادی آیتاس گمراہ کرو زما بندگان ہا اولائدہ ام هم دل السبیل یا دی پخپل باند گمراہ شو قالون اوبوی دا معبودان باطلا سبحانک پاکی دستا دا پارا خدای پاکا ما کان ینبغی لنا ندی مناسب زمان دا پارا ان نتخذ من دونک من اولیاء چی منگنی ولیوی سواستان خدایان ولیکن متعتم واباهم لیکن تا دی تفید ورکڑیوا نعمتون دی ورکڑو دا دی پلارانتهم حتی نسد ذکر تر دی پرچ دی ہیر کا قرآن وکانو قوما بورا او دی یو قوم حلاک شدہ فقد کذبوکم پس دیستاس تکذیب کو بما تقولون پاغسچ دیوار تقولون فقد کذبوکم نو دی مشرکان و کافران تب اویلشی چی دی خستاس تکذیب کو استاس دی خدایانو بما پاس باندې تقولون چې تاسو بوي تاسو په دنیا کې کافران وی چې دا بوتان زمون خدایان دي نو دی خو تاسو تکذیب وکړو فما تستطيعون صرفا ولا نصرا پس تاسو طاقت نه لري د فکولو د عذاب او نه د امداد او من یظلم منکم نذقوا عذابا کبیرا او هغه چا چې شرک کوستا سنامن بوسکو هغه عذاب لوی وما ارسلنا قبلك من المرسلين او من نو لګل پیغمبر علیہ السلام استان اولان دي پیغمبران الا انهم لياكلون الطعام مگر هغه پیغمبران چې غیب خوراک کو خوړه به طعام ويمشون في الاسواق
او دی بگرزیدل پا بازار کی دا ضرورت دا پارا وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ او منگرزولی باز استاس دا باز دا پار امتحان التصبرون تاس مومنان صبر کوي وکان ربک بصیرا او دستا رب لیدن کے ذات تدی رکو دا مخ کی رکو سرا ربط او مناسبت دا دی پمخ کی رکو کم دا مشرکان و کافران دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا فرمائشی معجزی ذکر شو اس پا دی رکو کی هم دا نبی علیہ السلام نا دا کافرانو فرمائشی معجزی غرختی شی دا مشرکان کافران وی چی پا منگ باندی فرشتی ولی نرازی چی دا پیغمبر رازی اللہ پاک منگ تا پخپل ولی نرازی چی منگے اوینو اللہ پاک فرمی دا دیر سرکش خلق او بیا دی کافرانو تا او آیا چی دی کل فرشتی اوینی نو پا دا غورت با دی مجرمان دا پارک ولی سا خوشخبری و خر وزنی فرشتی خوب رازی دا عذاب دا پارک اچھا عذاب پی راشی نو پا دا وقت کی خوبا دی دا عذاب نسبج کی گیا دا خوشحالی و رس خوبانی او دی چی سمر اعمال کڑی دی اگا طول اعمال دا دوی دا با منگا زر کو ختم بیکو یا دا جنتیانو نتیجہ اللہ پاک ذکر کئی دا قیامت رس ذکر کئی دا اللہ پاک بادشاہی ذکر کئی یا دا مجرم کافر چی پا دنیا کی دا نبی علیہ السلام مخالفت و دشمنی کری دی با دا قیامت پر رس دا نبی علیہ السلام پا دشمنی باندی خیمانوی لکه یو کافر عقبہ ابن ابی معید دا دا قریش دا مکی غٹ سردار دا دا علاقی تب چه سو کمرال دا بولا دیر مل مستیا کول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو رز دا علاقی تلار دا نبی علیہ السلام لڈوڑے اکڑا چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈوڑے تکین آستو دی عقبہ ابن ابی معید تا نبی علیہ السلام جستا ڈوڑے نخورم ترکمی چه تا کلمہ نی ویلی کلمہ ویز ڈوڑے خورم نبی علیہ السلام پوینا دی عقبہ ابن ابی معید کافر کلمہ ویلا نبی علیہ السلام ڈوڑے اخورا کلچ پدبان دی دا دبل ملگرو امیہ ابی ابن خلف دی ابی ابن خلف پی خبر شو اغتا پتو لگی اول راغی چه زتان خبر شوم چه تبی دی نشوی تا اسلام روڑی دی دا پیغمبر علیہ السلام مرگی تیادی کردی دا دی کی با دا عقبہ ابن ابی معید و توی چه نما ایمان ندی روڑی زب واپس وڑم او تی دا سستا خبر از نورم تلال شا او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا مخ مبارک باندے لاڑی تکا علبز امانما چه تو واپس دا نبی علیہ السلام دا مرگیتیان اولی دلی عقبہ ابن ابی معید راغی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا مخ مبارک باندے لالی تکڑی بیا دا غین بعد ابی ابن خلف پا سر مرگیتیا برقرار اساتل دا عقبہ ابن ابی معید کافر پا بدر غزا کی مردار شو دا حال ذکر کئی چه پا قیامت کی بدی پا دی خپل حال باندی خپیمانوی دی بوئی کاش ما فلان کی لیکن دا ابی ابن خلف عقبہ ابن معید بوئی چه ما دی مرگیتیا باندی نوی نیولی کاش ما نبی علیہ السلام سر مرگیتیا کردی او بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا عربا زمان دی قوم خدا قرآن کریم پریخو دو اللہ نبی علیہ السلام لتسلی ورکی چه منگ دا ہر پیغمبر مخالفین پیدا کرو بل دی مشرکانو دا اعتراض وکو پیغمبر علیہ السلام قرآن پیوزے باندی ولی ننازل اروڑی اللہ پاکی وطولی پیوزے ننازلی اللہ جواب کی دا دی دا پالا چه پدی منگ ستاسی نو ظلم مضبوط کو اب یاد کافران حشر ذکر کی گئی چی دی با جہنم تزی نو فرمائی وقال الذين لا يرجون لقاءنا او يا كسان چاغي امید نساتی زمن د ملاقات لولا انزل علينا الملائكه ولنشي نازل ولي پر من باندې فرشتہ
او نرى ربنا یا ول من پخپل باندې اون وینو زمون رب چې مونږ ته خبر راکړي چې دا محمد د الله رسول صلی الله علیه وسلم لقد استكبروا الله بو فرمایي پتاقي سره دي تکبر کړي فی انفسهم پخپل ځانونو مبارک واتو عتوا کبیر او دي سرکشي کړي دا په لوی سرکشي سره یوم يرون الملائکه کلم چې دی ویني فرشتہ د مرګ لا بشرا یومئذ فدورت بنبي خوشالي للمجرمين د مجرمانو د پار ويقولون ويبدا مجرمان حجرا محجورا منشوي دا خوشالي زمون نه پمنه کې دو سره وقدمنا الى ما عملوا من عمل او من متوجي شو د دې عملونو ته چې دې کوم عمل کوي فجعلناه هباء منثورا پس من به وګرځو دی لرا ریزه ریزه الزول شوی اصحاب الجنه يومئذ خاوندان د جنت په دا ورځ باندې خير مستقرا بهترین زید قراری والا بوي واسن مقیلا او ډیر خزي آرام والا بوي ويوم په دا ورځ باندې تشقق السماء بالغمام چې او بچي اسمان پوریا زبان دي ونزل الملائکه تنزیلا او نازل بشي فرشتي پنازل دو سرا اصحاب الملك يومئذ الحق للرحمن فدغورت باندې आवाज وشي چې بادشاہي نن وس خاص د رب العالمین د پاره رښتینی ده وکړه یوما الکافرین عسیرا او ببدارس په کافرانو باندې ډیره سخت ويوم يعض الظالم على يديه او یاد کا اورت چې چک بلګي کافر په خپل لاسونو د ډېر غصې د وجه یقول دی بوي یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا کاش ما نیولې وې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره هدایت لار یا ویلتا لیتنی ای افسوس دی پما باندې لیتنی کاش ویزو لم اتخذ فلانا خلیلا چې ما نویني ولی دا پلان کې په دوستانه باندې کاش دا عقبه ابن ابي معيط دا مې په دوستانه باندې دی بوي چې ما نویني ولی دا ابي ابن خلف لقد ضلني عن الذكر فتاقي سر د دې مرګ تیا زلری کړي ما گمراه کړي د قران بعد اذ جاءني پس دا غنا چې ما تراغي راغلی قران وکړه شیطان الانسان خذولا او دا شیطان د انسان د پار رسوا کوونکی وقال الرسول يا ربي او پیغمبر علیہ السلام اے رب زما ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا نبی علیہ السلام فرمائے اے زما رب بیشک زما دی قوم ونیو دا قران کریم مهجورا پر خودل یعنی متروک کو وی پر خود عمل په ان ایمان پرونو وكذلك هم دارنگی جعلنا من غرزول دی لكل نبي دار نبي دفار عدو دشمنان من المجرمين مجرمان وكافراننا وكفى بربك هاديا ونصيرا او كافر استعرب هدايت كونكي او امداد كونكي وقال الذين كفروا او يا كسان شيء كافران لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ولنشي نازل ولي پدي پیغمبر علیہ السلام باندې قرآن پجوزي كذلك امدارنگی نثبت بی فؤادک دپارا دی چې موږ مضبوط کو پدی باندې استاسینا ورتلناه ترتیلا او منقولو تا باندې دا قران کریم په لګ لګ لستلو سره ولا یاتونک بمثل او دی دا تگن کی تا تپیو مثال باندې استاد بی ادب او د ګستاخه الا جئناك بالحق مگر من تا ترا تکو داغه په جواب حق باندې واحسن التفسير او په وضاحت او بیان باندې الذين كافرون كسان يحشرون على وجوههم دی بجم کولی شي په خپل مخونو باندې الى جهنم جهنم تولائک شر مکانا دا ډیر بد دی وای او ضل سبیلا او ډیر گمراه لار ده ولقد اتینا موسی الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا فمخکر کوکی
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت دلیل صداقت د قران کریم بیان شو. اس په دې رکو کې د نبی علیہ السلام د رسالت دلیل واقعات د سو پیغمبرانو ذکر کیږي. په دې رکو کې د موسی علیہ السلام، هارون علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عادیانو، ثمودیانو، د شعیب علیہ السلام د دې د قومونو مختصرا حال ذکر کیږي. یا دي مشرکان د مکی ته د دغه خلکو په علاقو باندې د تیرېدو د پاره نصیحت ذکر کیږي چې دا مشرکان په غلار باندې تیرېدل کې ولدي په دې خپل سفر کې هغه باندې عبرت نه حاصله، بل دا مشرکان کافران چې د دې رسوایی ذکر کیږي. دی چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراشی نو دی نبی علیہ السلام پس ټوکې کوي او بیا دی نبی علیہ السلام بیا دی آیا دا سړی پیغمبر؟ بل دی دا مشرکان کافران وی کچره موږ د خپل خدایانو په عبادت باندې صبر نه وی کړی نو دې سړی موږ د خپل دین نه اړولو. الله جل شانه فرمایي تو ګورو کوم کافرانو چې ځان له خدایان د خواهش په تور نیولې دي، دې سره آیت په دې باندې ذمہ دار په نه دین په د خپل عمل او د کفر باره کې تاسو کیږي. بل استا خیال دا د پیغمبر علی السلام چې دا کافران تا تغوګ دي خو حقیقت دا چې دې ستا خبره نه ولي غوګ نه دي ځکه دا پشان د زناور دي. نو فرمایي ولقد اتینا موسی الكتاب فتاقی سره موږ ورکړو موسی علیہ السلام ته کتاب تورات وجعلنا معه اخاه هارون وزیرا امون ګرځولو د سره ورور د هارون علیہ السلام ملګری. فقلنا پس من قومي اذا باتا سدوار الارشيل القوم الذين كذبوا بآياتنا اغي قوم تا چغي تکذیب کړي زمون د آیاتونو فرعونیان دي. فدمرنا تدمیرا پس من هلاک لغي پالا کولو باندې. وقوم نوح لما كذب الرسل او یا کا واقعا د قوم د نوح عليه السلام کله چې دغه تکذیب کو د پیغمبرانو اغرقناهم من غي غرق کړل وجعلناهم للناس آية ام وګرځول غي د خلکو د پار عبرت. واعتدنا للظالمين عذابا اليما ام تیار کړی دي د کافرانو ظالمانو د پار عذاب دردناک. وعادا وثمود ام هلاکړو یاد کا واقعا د عادیانو وثمود ثمودیان واصحاب الرس او د قوم د شعیب علیہ السلام وقرونا بين ذلك كثيرا او قومنا په مابین د دې کې ډېر. وکلا ضربنا له الامثال او د هر قوم ته موږ بیان کړو مثالونه. وکلا تبرنا تدبیرا او هر یو د دین موږ هلاک کړو په هلاکولو سره. ولقد اتوا على القريه التي او فتاقي سره دې تیریږي په کلو باندې امترت کلی باندې امترت مترسو چې پاغي باندې باران بد ورول شو چې باران د کانو قوم د لوط علیہ السلام. اولم يكونوا يرون اينه دوی چې هغه ته ګوري عبرت په حاصل کی بل كانوا لا يرجون نشورا بلکې دی امید سات بلکې دوی دی چې د امید نه ساتي د مرګ نه بعد د ژوند. ویدار او کئی یتخذونک اللہ حزوا او هر کله چې دا مشرکان کافران تا اونسی ننسی دی تالرا مگر پټو کو باندې هر کله چې تا تو ګوري. هذا الذي بعث الله رسولا دی آیات دا سړی دی چې الله پیغمبر را لېږل دي ټوکی کوي. ان کادل یدلنا عن آلیاتنا قریب دا چې د مونږ گمراه کړو د خپل خدایانو نه لولا صبرنا علیها کچر مونږ دی خپل کفر دین باندې صبر نه وکړي. وسوف يعلمون زرد چې دی بفي شعين يرون العذاب کله چې دی عذاب ویني من ادل سبیلا سوک دی گمراه د لارې په لحاظ
ارأيت من اتخذ الهه هواه تمنگ ته خبر راک الله بو فرمای چاچی نیولی خپل خدایان خواهشات اف انت تكون عليه وكيلا آیت ی پاغ باندې ذمہ دار ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون آیت خیال کې پدی باندې چې یقینا ډیر د دې تا وخت دی چې په خبره بپیشي او یاقرون یا بدی عقل نکار واخلی ته چې وتسوي پاغي باندې عمل وکي انه الا کلنعام ندی دی مگر دی پشان د زناورو بل هم ادل سبیلا بلکې دی ډیر گمراه دي د لارې په لحاظ سره د زناور نه هم ډیر الم تر الى ربک کیف مد الظل په مکه رکوع کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اثبات ته رسالت بیان شو پس په دې رکوع کې د الله جل شانه توحید دلایل ذکر کیږي چې دا دواړه د ایمان د پار اساس او بنیادونه دي الله جل شانه په دې آیاتونو کې د خپل توحید دلایل عقلیه ذکر کوي تاسو ګورئ د سحر نه تر د انور راختو پوری الله جل شانه سوري راولي او بیا چې کله انور روخي دا سوري بیا ختمي الله پاک اوغواړي دا سوري به ټول عمر ساتلې وي د انور به در باندې نه راخېجو د الله پاک قدرت دا د الله پاک د یو والي دلیل دی بیا د انور راشي ماخامي کې د انور بیا راغون شي شپه راشي شپه کې تاسو خپل آرام کوئ روز راشي کې تاسو ځان ته رزق ګټئ هواګانې راشي باران در باندې اوروي په دې کې ستاسو نه علاوه ستاسو د صاروف دي څونه مثال الله پاک د خپل وحدانیت ذکر کوي دا کافران ناشکر خلق بیا هم انکار کی ایمان نرو او بیا الله پاک فرمایي چې موږ وغواړو موږ به هر کلی کې پیغمبر لېږلی وي لیکن ته د ټول قوم د پاره واحد پیغمبرستان په موجودګۍ کې د بل پیغمبر دراتلو ضرورت نشته او قیامت پورې ته نبی بل نبی علیہ السلام تعالی پاک خپل ذمہ داری ذکر کړي د کافرانو مرګیتیاونه کې د دې سره jihad وکړه او بیا الله جل شانه د خپل قدرت یو نقض ذکر کړي دو دریابونه می جاری کړي دي چې دې کې یو خوږ دي او بل تریخ دي خسته خوږیو بو او د یو ترخی او به خوندو بو او دا دواړه یو بل سره نه یو ځکه اوس دا دریابونه چرته دي دا بحر فارس او بحر روم دي چې د یو خوږی دي او د بل او بچ دي نه ترخی دي جدا دي یو بل الله پاک خپل منځ کې نه یو ځکه دا الله د یو والد دی یا دا دو دریابونه دی په چټاګان علاقه کې چې دا یو کې خوږیو به بیږي بل کې ترخی بیږي دا دواړه یو بل نه جدا دي او بیا الله پاک ستاسو پیدایش کړی دی پتاسه کې خرګنې ګرځولې دي نسبونه ګرځولې دي او د مشرکانو کافرانو کفر ذکر کیږي چې د دې باوجود دي د داسې خدایانو عبادت کوي چې د غیب عبادت کې فایده نشته او په پرېخودو د عبادت کې نقصان نشته چې هغه دوی د بوتانو عبادت بل د نبی علیہ السلام ذمہ داری ذکر کیږي تمنګ بشیر او نذیر لګي بل دې تو استاسره په دې دین باندې سبدل نه غواړم بل نبی علیہ السلام تعالی پاک حکم د توکل کوي چې ته توکل ک پیغمبر علیہ السلام په الله باندې
او بیا الله پاک خپل یووالي دلایل او خپل عظمت ذکر کوي چې اسمانونه او وزمکي سچ په مابین د دې کې دا ټول می پښپګ ورځ کې پیدا کړی دا غینه بعد الله پاک په عرش باندې استوا کړی دا استوا الله کړی دا ثابت ده د استوا په معنا باندې الله پیږي د مخلوق په شان استوا یې نه د کړی دا زموږ د مسلمانانو عقیده استوا سمانه ده الله ته معلومه ده مونږ ته معلومه نه ده دا بوای نن سبا باز خلک داسې مشته چې هغه په دې سيزونو باندې ډېر زیات زور ورکي په دې صفات متشابهات حالانکه دا الله ذات سره تعلق ساتي په دې کې مسلمان الله پاک تر دې حقیقت او معنا سپاري او بیا د مکی والا خلک کله چې دې ته د سجدي حکم وشي چې الله ته سجده وکړي نو دې الله پاک ته سجده نه کوي او د دې نور نفرت سی واشي نو د مسلمان شانداري چې کله د آیت کریمه ولستل شي د سجدي د حکم دا نو مسلمان به الله پاک ته په سجده باندې پروز نو فرمایي الم تر الى ربك كيف مد الظل آیت نګوري کار ستا درپتا كيف مد الظل سرنګي خور کړی دي دا سوري د سحر راقتو نو واقلا تر دنور راقتو پوري ولو شاء لجعله ساکنا او کجره وختي د غرزول بل پاک دا سوري دائم او برقرار همیشه ثم جعلنا الشمس عليه دليلا بیا موږ ګرځون ور پدی باندې دلیل سوري ختم کو نور پیراشیا غرا غیرنا خورشي ثم قبضنا ولينا قبض يسيرا بیا موږ راغون کو دین ور لرا پراغون ډول آسان سره اغینا بعد انور پریوزی هو الذي جعل لكم الليل لباسا او د الله غزاتی جگر زول استاد پارشپا لباسا پردا والنوم سباتا او غرزول دی خوب سباتا ذریعہ در راحت د بدنونو وجعل النهار نشورا او غرزول دی ورځ د غرزیدو د رزق ګټلو لپاره وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته او د الله غزاتی چلیږي هواګانې زیری ورکون کی وړاندې د باران وانزلنا من السماء ماء طهورا امن نازلو د اسمان طرف نا پاکیوب لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه تپارا دی چې موږ را ژوندې کو پدیوبو باندې ملزمکا ونسقيه مما خلقنا انعاما واناسيا كثيرا امونږ سکو دی او بولره پاچا باندې چم پیدا کړی دي چې جناور د انسانان دي ډېر ولقد صرفنا بينهم ليذكروا او پتاقي سره من بیانو ګرځو دا مثالونه د خلق په منځ کې د پاره دي چې د نصیحت حاصل کی په دې مثالونو فاباكثر الناس الا كفورا پس انکار کی ډېر خلق مگر د ناشکر نه ولو شئنا لبعثنا في كل قريه نذيرا او کچره مونږ وختي مونږ بلېګلی پاد یو کلی کې پیغمبر فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا پس ته تابعداري مکوا کافرانو لرا د کافرانو تابعداري مکو جهاد وکړه دوی سره به په دې قران سره جهادا كبيرا جهاد سره لوی جهاد هو الذي مرج البحرين او د الله پاک غزاد مرج البحرين چلی گلی دی دو دریابونا هادا دا عزب یو خوب دی فراتن دیر حزمی والا دی وهذا ملح الاجاج او دا بلتریخ دی و بیخوند دی وجعل بینهما برزخا وحجرا محجورا او گرزولی پا ما بیند دی کیو مانع برزخا پردا وحجرا او مانع محجورا مضبوط هو الذي خلق من الماء بشرا او دا الله پاک اغزاد تی چه پیدا کری دی دا ابونا بشرا انسان فجعله نسبا وسرا فجعله بس الله پاک اگرزو دی لرا نسبا نسب والا وسیرا او سخرگانے والا وكان ربك قديرا او دستارب قديرا قدير ذات ويعبدون من دون الله او عبادت کی دا کافران سوا دا اللہ نا ما دا خدایانو لا ينفعهم چداغی پا فی عبادت کی فیدہ نشتا دا بوتان عبادت کی دا بوت پا عبادت کی فیدہ نشتا دا قبرن عبادت کی دا قبر پا عبادت کی فیدہ نشتا
د پیرانو عبادت کی د پیر په عبادت کې فایده نشتا پیر ته په سجده کولو کې فایده نشتا د پیر نه مرادونه غوښتل یا د قبر نه مرادونه غوښتل یا نه بچي غوښتل په دې کې هیڅ قسم فایده نشتا ولا يضرهم او ضرر نشتا په عبادت په خودلو د دې عبادت د دې بوتانو کې وکال الکافر علی ربه ظهیرا او دی کافر په خپل نافرمانه د خپل رب کې ظهیرا نافرمان د الله وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا او منتنه لګلی پیغمبر علیہ السلام مگر زیر ورکون کی او ير ورکون کی قلتو فرمای ما اسالکم علی من اجر زنوال تاسو نه پدې دین سبدلا الا من شاء مگر اس چلا پاک غواړي ان يتخذ الى ربي سبيلا من شاء چاته چلا غواړي ان يتخذ دی انسی الى ربي سبيلا خپل تلار د هدایت وتوکل علی الحي الذي اتتوکلک الله پاک هغه حی ذات باندې لا يموت جن وفات کیږي د سرا وسبح بحمده او تسبیح بیان کا بحمدی بحمد الله وكفى به بذنوب عباده خبيرا او کافی دی الله پاک په بندگانو په گناهونو د خپل بندگانو خبردار الذي الله غزات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی د اسمانونو او زمکه وما بينما سجبما بين د دې دوالو کې دي په 6 ایام پشپږ ورځو کې ثم استوى على العرش بیا الله پاک استوا کړ په عرش باندې استوا دو معنی دي یو معنا د مخلوقات د پاره او بل معنا د الله د پاره مخلوقات د پاره د استوا معنا معلومه ده او د الله د پاره چې کوم استوا د دې معنا معلومه نه ده دا لفظ د متشابهات نه دي استوا علی العرش د دې په معنا باندې صرف الله پاک پیږي نه چې کوم خلق اوس د دې خپل تشریحات کوي دا تشریحات د قران سنت نه خلاف کوي ذکر د دې په معنا باندې الله نه علاوه څوک نه پیږي اهل السنه والجماعه سلور مذاهب پدی مسله استوا علی العرش کی دا عقیده لري چې استوا الله پاک کړي دا د استوا معنا حقيقي د الله نه علاوه اچا معلومه نه ده خود مردا چې استوا د مخلوق په شان نه ده استوا معنا کیناستل استوا معنا غلبه نو کیناستل قائمېدل غالب کېدل دا خود مخلوق صفت دي د مخلوق د پاره دا ترجمه کیږي نو الله د پاره بدا سیمانه نه کې تبسوي ثم استوى على العرش بیا الله پاک استوا کړ په عرش باندې وا بیان پدې مسله باندې ډېر زور ور کوي پدې صفات متشابهات کې د الله د پاره د مخلوق په شان صفاتونه ثابتې چې هغه صفات د جسم وي ځکه کېناستل پاسېدل دا جسم صفت دي نو که څوک د الله د پاره جسم ثابتې دا مسلمان نه دي د دې وجنه استوا على العرش د دې په معنا باندې الله پاک پیږي بل څوک په نه پیږي الرحمن فاسأل به خبيرا رحمان ذات دی فاسأل به خبيرا پس تپوز کے مخاطب الرحمن فاسأل به خبيرا پس تپوز کے مخاطب اللہ پاک نا چا خبردار ذات دی سزنو پبارکی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا وَرْكَلَ چویل شي دي مشرکانو د مکې ته تاسو سجده وکړئ للرحمن رحمان ذات ته قالو نو وای دا مشرکان ومر رحمان او صد رحمان ذات ان اسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا آیا موږ سجده وکړه ستا چې ته موږ ته حکم کې داغي موږ ستا خبره نه منو وزادهم نفورا او زیاد شي د دوی د پاره زیاد کی د حکم د سجدي د دوی د پاره نفرت او لري والد الله نه د سجدي آیت چې کله مسلمان اولولي نو دي زبانه بسجده وکي دا سجده کول دا واجب دي د دې آیاتونو سره تبارک الذی جعل فی السماء بروجا
ومکی رکوع کی دا اللہ پاک دا توحید دلائل عقلیہ بیان شو اس پا دی رکوع کی ہم دا اللہ پاک دا توحید دلائل عقلیہ ذکر کی گی اللہ پاک فرمائی چما پاسمانون کی برجون پیدا کری دی 12 برج دی پاسمان کی حمل ثوران حمل ثور جوزا سرطان اسد سنبلا میزان عقرب قوس جدی دلوا او حوت تا پاسمان کی برجون دی اب اللہ پاک پاسمان کے خیستہ دیود انور او خیستہ رنا دس پر میں پیدا او بل دا اللہ پاک اغزاد تے چی دا شپا او رزی یو بل پسی روان کری دی بیادا نیکان و بندگان و صفات اللہ پاک ذکر کئی چی مومنان نیکان بندگان سوک دی دا نیکان و لس صفتون اللہ ذکر کئی اول صفت دا چی دی کی با آجزی وی چی کم انسان دا سی چی آغا مسلمانی او آجزی پکینی نو دا نیک ندی مسلمان کی با آجزی وی دویم چی جاہل او ناپو یا خلق و سربحثو نکین دیو پی سلام چی بس ما پرید تما سربحث مکو دریم دشپیب اللہ پاک تا عبادت کی سلورم دا جہنم نو پناغ والی او پنزم دی چکل انفاق کی خرچہ کی نبا زیادتی کی نبا بخل کی اعتدال سر بخبل خرچے کی اللہ پلار کی مالم پا اعتدال باندھ لگی وم صفت دا اللہ سر بشریک نہ لٹی اتم صفت بی گناہ با قتل نکی نہم صفت زنا با نکی لسم صفت دروغ بنوی یو لسم صفت کلچ قرآن کریم ووری نپاغی باندی ابا عمل کی او دولسم صفت چی دیبا دا اللہ پاک نیکی بی بیانی او نیک اولاد او دا نیکانو خلقو مرگی تیاغ والی پا دی آیاتون کی دا 12 صفات ذکر کی دا مومنان مومن با دا دی صفتون خاون دی اچھے کل دا دی صفتون خاون دی نو دا با چر تزی اللہ فرمائی دا با جنت تزی اللہ دی من کی دا صفات پیدا کی نو فرمائی تبارک اللذی برکتناک دیا غزات جعل فی السماء بروجن چی گرزوی دی پاسمان کی برجنا وجعل فی سراجا وقمرا منیرا او گرزوی دی پدی اسمان کی سراجن دیوانور وقمرا منیرا اسبق میں روخانا او الذی دا اللہ پاک غزات جعل اللیل والنار خلفتا چی گرزوی دش پورج یو بالپسی لمن دا غچا دا پارا ارادہ چی ارادہ لرین یذکر چی غنسیت حاصل کے ارادہ شکور ارادہ کی دا اللہ پاک دا شکر گزارے وعباد الرحمن الذین او نیک بندگان دا رحمان ذات نیکان بندگان سوکتی اول الذین یمشون علی الارض ہونا چی دی بگرزی پزمک باندی پا آجزی سر آجزی بپکیوی فهم وَإِذَا خَاطَبَهُمَ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا او چکل دی سر بحث سوکی جاہلان دی بوتوی سلام دی پتا باندی بحث ما سر مکوا درین والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما او کسان دی چی دیش پیتی رویخ پلک تپسیدو پا ولالا باندی دش پی اللہ پاک یادی دا اللہ عبادت کی سلورم والذین یقولون ربنا صرف عنا عذاب جہنم اغا کسان دی چی دی بدعا غواری اے ربا توال وزمن عذاب دا جہنم ان عذاب آکان غراما یقینا عذاب دا جہنم دا دیر حلاک انکی انہا ساعت مستقر و مقاما
یقینا دا جهنم ډیر بد قرار او دو سیدو زید والذین پنزم والذین اذا انفقوا هر کله چې دی خرچ کوي لم يسرف اسراف بن کوي ولم يقتر او بخل بم نه کوي وکانه بین ذلك قواما او دی بوی پما بین د دې کې برابر روان والذین لا يدعون مع الله الا اخر او کسان دي شپږم صفت لا يدعون مع الله الا اخر چې د الله نه الهو بچا تم سر نټټي د الله نه الهو بچا تم سجدي نه کوي الله نه الهو بچانم ما فوق الاسباب امداد نغواړي د الله نه علاوه بد چا بندگی هم نه کوي د الله نه علاوه بد چا نم بچی نغواړي د الله نه علاوه بد چا نم صحت نغواړي د الله نه علاوه بد خپل مشکلات حل کوونکې بل څوک نه مني ولا يقتلون النفس التي ومسفت او دی بنقتل کی اغا نفس چلا التي اغا نفس حرم الله چلا پاک حرام کړی دی الا بالحق مگر پاک باندې ولا يزنون دی بزنام نکي ومن يفعل ذلك يلقى اثاما او چاچ اوکل داکار يلقى اثاما دی بملاقات کی وربشید سخت عذاب سرا ات صفات د مؤمن ذکر شو يضاعف له العذاب يوم القيامه زیات ولی بشید د پار عذاب پورز د قیامت باندې و یخلد فيه مهانا او دی به همیشه پدی جهنم کی ذلیلا الا من تاب مگر اسبت بچی چې توبه باسي و امن ایمان وروړي وعمل صالحا وعمل کی دنه کې فاولئک يتوب فاولئک يبدل الله سیئاتهم حسنات پس دا خلق دی چې الله پاک بدل کی د دې ګناهونه پنه کې باندې وكان الله غفورا رحيما او دي الله پاک بخون کی مهربان ومن تاب وعمل صالحا او چاچ توبه وستو نیکی کارونه وکړ فإنه يتوب الى الله متابا پس یقینا الله پاک برحمت نازل کی پد باندې پر رحمت نازل ول سرا فإنه پس یقینا دا سړی چې یتوب الى الله تی برجو کې الله پاک تمتابن پر رجوع کول سره الله به رحمت نازل کی والذین لا یشهدون الزور او لسم صفت د مسلمان دادی چې دی بغواهی په دروغ باندې نور کوي واذا مروا باللغو او ورکل چې دی تیریږي په بهوده کارونه باندې مرو کراما دی به تیریږي پاغي باندې د عزت سره نه بور دن کیږي یو واده دی چې پاغي کې ګډا او ډانس شروع دی پاغي کې خرد جال ډزار شروع دی نو نیک انسان بداسي مجلسونه تن ورزي یو واده دی چې پاغي کې اجلاګان او ډمان شاخلان روستي دي او د ګناه مجلس تن مسلمان باغي تن ورزي یو مجلس شروع دی چې پاغي کې جواری کیږي چې پاغي کې لډو کیږي پاغي کې تاش کیږي پاغي کې کریم بورډ د جواری کیږي پاغي کې کرکټ د پیسو د جواری کیږي پاغي کې فلمونه او ډرامې کتل کیږي پاغي کې د ګناه خبرې کیږي پاغي کې بهوده خبرې کیږي پاغي کې غیبتونه کیږي نو دا د ګناه مجلس دی یا پاغي کې د علماء د بدنامي او د علماء د بیزتی او د دین د سپکوالي خبرې کیږي خواک اگر چې هغه مجلس د عمران خان ولی نوی چې پای کې ټول د دین سپکاوي موجود وي نو مسلمان بداسي مجلس باندې څنګه تیری لم یخر اذا مروا باللغو مروا کراما دی په عزت سره داغې نتیر شغیل بخوال نورزي نو مسلمان شان داد چې دی بد عمران خان مجلس ته نزي زکه پاغي کې ګډاګانی وي پاغي کې شراب نوي پاغي کې زناګانی وي پاغي کې دمتوبي پاغي کې د علماء د دین بي عزت وي نو مسلمان بد عمران خان په مجلس کې شرکت نکوي دا مسلمان لسم صفات دی والذین اذا ذکروا بآیات ربهم او یولسم صفت د دین کانو بندگانو کله چې دیت
نصیحت وکړي شي پایاتونه د خپل رب لم يخروا عليها سما وعميانا دی بن پریوزي پاغه باندې کاڼه وړاندو یعنی داس بن کې چې خالی ووري او عمل پین کوي نو وو دی رد مسله او عمل به کې لسم یو لسم صفت د مؤمن والذین دولسم والذین وکسان یقولون چې دی وای ربنا ای رب زمنګا هب لنا من ازواجنا راک من تازه من د بیبیاننا وذرنیاتنا او زمنګ د اولاد قرة عين يخوال دسترگو وجعلنا للمتقين اماما او مکو گرزوا دنیکانو خلق اماما پیشوایان اولئک دا کسان چې دغه دولسو صفتونو خاوندان یجزون الغرفتا دی بداخل شي بالا خانو د جنت بما صبروا په سبب د صبر د دی د دنیا ويلقون فيها تحيه وسلاما او دوی ته پیش کول شي په جنت کې تحفي د ملاوي د سلامونو او د دعاګانو تحيه دعاګانی وسلاما وسلامتیا سلامنا خالدین فیها دیما میں شی پدی کی حسنت مستقر و مقاما دیر خیستا زید قراری و زید اسیدو دی قل تو فرمایا ما یعبو بکم ربی سپروالری پتا سباندی زمارب لولا دعاؤکم کچری تاسو غواړي د خپل ربنا تاسو ولې د رب عبادت نکوي یا قل ما یعبو بکم سپر واقعی پتا سباندی زمارب لولا دعاؤکم کچری تاسو داغ عبادت نکوی نقصان استاسو دید اللہ پاک نقصان نشتا فقد کذبتم پتاقی سر تاسو تغذیب کردے فسوف یکون لزاما پزردا چشی بدا عذاب پتاسو پوری لازم